ټول راغلی و نو پولیس واپس لاړو. د دې مبارک خیال راغی د موسی علیہ السلام خور نه یعنی د خپل لور نه تپوس کو چې هغه بچی څه شو. هغې ورته ویې ما ته خو پته نشته. په دې کې د تنور نه د موسی علیہ السلام د ژړا آواز راغی. د تنور نه د موسی علیہ السلام د ژړا آواز راغی. کله چې مور مبارکه تنور ته راورسېده نو ویې کتل وقد جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما فاحتملته. قاضی ثناء الله پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ په تفسیر مظہری وم جل کې دا خبره ذکر کړي چې وقد جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما فاحتملته. په موسی علیہ السلام باندې الله جل مجده په سلامتی سره اور یخ ګرځولیو. فاحتملته مور لګی شو بچی روچت. دویم جز بیا الله تعالی جل جلاله د موسی علیہ السلام د مور پر لکه دا خبره واچولا چې دا بچی په صندوق کې بند کی او د دریای نیل په چپو کې پرید. نو دا لاړه او د یو فرعونی ترکان نه د لرګي او صندوق واغست. هغه تعلق د قبط د قبیله سره قبطیو. د ترکان د موسی علیہ السلام د مور نه تپوسو په دې صندوق باندې ته څه کې. نو دې مبارکي دروغ مناسب نه ګڼل او ورته فرمایل چې دې کې زه خپل بچی پټوم او دای هم ورته اونوي چې ګنزر دې بچی په باره کې د فرعون نه خوف زده یم زه یریږم. دیم ورته اونوي ښه ډاډې ورته وي چې زه دې کې خپل بچی پټوم. کله چې دې مبارکي صندوق د دغه ترکان نراواغست او ریوړو دا ترکان لاړو او د فرعون پولیس ته خبر ورک. اوس دې خیال باندې لاړو چې یاره زه د پولیس خبر کم چې هغې ته پته ولګي چې یاره په دغه کور کې معصوم پیدا شوی. دا هغه کالو چې معصومان به قتلول د بني اسرائیل. کله چې دې خبر ورکول د پاره پولیس ته ورغی او هغلته دې هغه پولیس ته رانږدې شو نو الله په ژبه باندې ګونګېک په ژبه ګونګېک د په اشارو باندې هغه پولیس پویولو خو لیکن هغې د په اشارو باندې نه پوهېده چې دې څه وایي. نو کوم چې د پولیس مشر و هغه پولیس والا ته وینیسي او ښې وغربوي او بهر یې وباسي. بس هغې راګیر کړه او ښې ووهه او بهر یې وویست. کله چې هغه ترکان خپل ځای ته واپس راغی نو جبې بیا کار شروع. بس دې بیا د اطلاع د ورکولو دپاره پولیس والاو ته لاړو خو الله جل جلاله دا ځلې په ژبه هم ګونګې کو په سترګو باندې ړوند هم. دا اوس ارهاس د موسی علیہ السلام. پولیس والاو دې بیا ووهه او بهر یې وویستو. چې دا منظر وکاته چې یاره د اول د لاړمه نو ژبې مې کار پرېښو چې کور ته واپس رالم ژبې مې بیا کار شروع او چې زه په دویم ځل لاړم نو ژبې مې هم کار پرېښو نظر مې هم کار پرېښو. معلومه دا شوه چې دا معصوم دا عام معصوم نه دی. بس دې لګې شو په صدقي دل سره توبه وویسته نو الله جل جلاله چې دې ژبه هم ورله صحیح کړه او سترګو ته یې ورله نظر هم راوست. قاضی ثناء الله پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ
مزید په صفحه 146 باندې فرمایي چې یاره حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د فرعون یو لور وه چې هغه د برس په مرض کې مبتلا وه برګې مرض پې لګېدلی و لوی لوی حکیمان او جادوګرې د هغې د علاج دپاره راوغوښتل جادوګر ورته وي چې بادشاه یو انسانی شکل بر دریاب د طرف ناراضی او د هغه توکاڼې یعنی لعاب بر دې برس علاج وي جادوګرو فرعون ته دا خبر ورک د دریاب د طرف نه به یو بچی راځي او معصوم او بیا چې دی د هغه توکاڼې د هغه لعاب چې دی دا بر دې د برس د مرض علاج او شفا ګرځي یو ورځ فرعون د خپلې ښځې او د هغې بیمارې لور سره د دریاب په غاړه ناست د رودنیل په غاړه او دغه لوري د نورو جنکو سره د دریای نیل په غاړه لوبې کول دغه وخت کې د دریای نیل چپو یو صندوق د یو ونې خواته راوړو دا صندوق دا ونې خواته چې کله ولګېد ایثار شو ودرېد فرعون ولیدو فرعون حکم وکړو چې دا صندوق ما ته راوړئ نوکران یې لږ کشتۍ بوتله او هغه صندوق یې رونیو راوړو فرعون مخې ته یې کېښود فرعون کوشش وکړو چې دا صندوق زه کولاو کم لیکن د هغه په لاس باندې کولاو نه شو د ده چې کومه بیبي وه ښځه وه بیبي آسیه بنت مزاحم هغه راله هغې چې صندوق ته لاس ور واچو صندوق د هغې په لاس باندې کولاو شو ځکه چې دې وروستو بیا په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو چې ویې کتل هغې کې معصوم پروت اوس قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ پر تفسیر مظہری کی لکھی وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فِي إِبْهَامَيْهِ يَمُسُّهُمَا لَبَنًا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دوارو سترگ مبارک منس کی یو نور ظاہر شو او اللہ پاک یعنی د مبارک رزق چې دی د هغه په دواړو ګوتو مبارکو کې ایښودی و د دواړه ګوتې مبارکې په خوله کې ورکړې وي او هغه یې راولې و د هغې نه به پی د ده خولې مبارکې ته راتلل د فرعون هغه لور چې وکمه چې د برس په مرض باندې مبتلا وه هغه راله او موسی علیه السلام یې د صندوق نه روچت کړ په غېږه کې نو د موسی علیه السلام خو دواړه خپلې ګوتې مبارکې راولې که نه هغې کې پای راتله خوله مبارکه یې لونده وه نو چې کله دې د فرعون لور موسی علیه السلام غېږ کې روچت کو نو د موسی علیه السلام د خولې مبارکې نه لاړې د هغې په بدن پرېوتې الله هغې ته شفا ورکړه اوس دا ټول د موسی علیه السلام ارهاسات بل قول حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ پر تفسیر مظہری جلد نمبر 6 کے پر صفحہ نمبر 513 باندې دا خبر ذکر کئی ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ وی دا نبی کریم علیہ السلام زانگو مبارکہ با فرشتو زانگولا منگا وایو کنا چی پخپلا زانگیدلا و پخپلا زانگیدلا نبی بی حلیمی رضی اللہ تعالیٰ بس سحر چی نبی علیہ السلام پا زانگو کے واچولو دی بکار کاؤ نو دی برس یو جوٹا صرف نبی علیہ السلام تورکو بیا بلاڑا
نو کتر غرمې پورې به دې کار کو نو جوټه ولاړه نه ده چرته چې ګینه دا راشي دوباره جوټه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ورکړي بس دې به چې سحر یو جوټه ورکا چې څو به دې په خپله جوټه نه ودرولې نو دا جوټه به نه ودرېده ځکه چې الله د خدمت دپاره ملایکې را لېږلي وي هغوی به ولاړې وي نبي علیه الصلاة وسلام له به زانګو زنګوله دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارهاس دارنګې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت باسعادت په موقع باندې په فارس کې د زرو کالو بل اور مړ شو هغه تشکده یخه شوه چې په زرو کالو کې یو ورځ او په یو ورځ کې چېرته د یو ګنټې یا د یو منټ دپاره هم هغه اور مړ شوی نه و زر کاله بل په بل هغه اور روانو لیکن چې کله نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړو او هغه وخت کې په فارس کې په هغه اور باندې یخې اوبه واوړې دي او تر قیامت او په هغه تشکده کې بیا د اور عبادت ونکړی شي په خبره ورسېد په ایران کې د کسرا بادشاه د محل 14 کنګرې دا را پریوتې دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ارهاس او په بیت الله شریف کې 360 بوتان د سبع صادق په وخت کې الټا سرنګون را پریوته په حرم شریف کې بیت الله شریف کې او دا منظر په خپل باندې حضرت عبدالمطلب سے بولی ځکه هغه د شپې یعنی ایثار شوی او شپې دغه د ولادت شپه د په بیت الله شریف کې کړې وه او د سبع صادق په وخت کې دو کاته چې یو بوتان را پریوته نسکور او بل طرف ته بیت الله شریف د حتیم طرف ته سجده وکړو د الله شکر ادا کړ دا ټول د هغې زمانې د انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات ارهاسات نو د ارهاس په مطلب باندې پیش وی چې د اعلان نبوت نه وړاندې یا د هغې د ولادت په وخت کې یا د هغې د بچپن په وخت کې چې کوم خارق عادت کارونه د عادت نه خلاف کارونه سرګن شي دې ته د هغې زمانې د نبی ارهاس ویلی شي دویم نمبر قسم هغه د معجزه او معجزات چې دي دا په څلور قسمه دي اول قسم هغې ته وایي عقلي معجزات هغې ته وایي عقلي معجزات دارنګې د هغې زه تاسو ته مثالونه پیش کوم چې تاسې په هغې باندې پیش او د هغې سره سره چې دی بیا دویم قسم چې دی دا دي ذاتي معجزات او دریم نمبر دی صفاتی معجزات او څلورم نمبر دی خارجي معجزات نو دا څلور قسمه د معجزاتو دي اول قسم د هغې نه چې دی نو دا دی عقلي معجزات او د دې درې جزونه دي د عقلي معجزاتو څو جزه دي درې اول جز دا دی چې مقبول دعاګانې دویم جز د دې چې دی د غیب و خبر ورکول او دریم جز چې دی د تورات او انجیل د احکام و علم د تورات او د انجیل د احکام و علم دا درې جزونه د عقلي معجزاتو دي اوس دا هغه درې جزونه اول جز چې دی هغه مقبول دعاګانې دي په مشکات شریف جلد نمبر 3 کې په صفحه 191 باندې نقل کوي چې حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې زما مور مشرکه وه ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د مشکات شریف روایت
دے مبارک فرمائی چې زما مور مشرک وا، ما باغا همیشه د اسلام طرف ترا بللا. یو ورځ ما د معمول مطابق خپل مور ته د مسلمانېدو په باره کې ووی چې اے مورې مسلمانه شه. هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې خبره وکړه چې هغه خبره په ما ښه ونه لګېده. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي او زه د کور نه راووتم او د جړا په حالت کې د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم او عرض مې وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړئ چې الله پاک زما مور ته هدایت وکړي او د ایمان دروړو توفیق ورله ورکړي. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغوښته یا الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مور ته هدایت وکړي. دے فرمائی زه د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په دعا باندې ډېر خوشاله شم او کور ته چرالم دروازه بند وه. زما مور زما د قدمونو آواز واورېدو نو ما ته یې وویل چې بچیه لږ صبر وکړه، کور نه آواز راک. بیا مې د اوبو د غورځېدو آواز واورېد، شړپاری مې واورېد. زه پوه شوم چې زما مور غسل کوي. زما مور کپړې واچولې، بیا یې ما ته دروازه کولاو کا وی بچیا نن ستا د وینا ضرورت نشتا، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما مور کلمه ویله، مور مې مسلمانه شو. زه د کور نه راووتم، بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شوم، خو د ډېرې خوشحالۍ نه زما د سترګو نه اوښکې روانې. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ته چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وکتل نو د الله تعالی جل جلاله تعریف بیان کړ او زما د مور په اسلام قبلولو د الله تعالی جل جلاله شکریا ادا کړ. نو ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا د ابو هریره رضی الله عنه د مور په باره کې قبول شو. دا د عقلی معجزاتونه معجزات چې هغې ته وایي مقبول دعاګانې. دارنګې په تتمې د معارج النبوت جلد نمبر 2 صفحه 5 کې او په عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحه 140 او په مسلم شریف کې 2 ځایه دا روایت را نقل کړی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک چې معمول دا منکر براتلو تشریف به وروړو آرام فرما کېده با د معمول مطابق منکر یو ځل تشریف وروړو دی. فرمایي دخل النبي صلی الله علیه وسلم علینا، وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منکر تشریف فرماش. ما هو الا انا و امي و خالتي ام حرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین. زمون پکور کې محبوب علیہ السلام نو مگر یو ورسره زوما، یو زما مور و ام سلیم رضی الله عنها او یو زما ترور و ام حرام رضی الله تعالی عنها. مونږ دا 3 کسان ورسره زمون پکور کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قوموا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته فرمایلو درېږئ فلو صلی بکم، زه تاسو باندې منځ کوم. خدا منځ د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن یا د سحر نه و، غیر وقتن، غیر وقتی منځ. کله چې منځ شو مونږ ورپسې ودرېدو، نبی علیہ السلام سلام وګرځاو، مونږ سلام وګرځاو. فدعا لنا بكل خیر من الدنیا والآخرة. نبی علیہ السلام زمونږ د ټول کور د پاره د دنیا او د آخرت د خیر خوبو دعا وغوښته. دغسې لږ سبحان الله وایي. فقالت امي، زما مور ورته وی
خدیمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ محبوب استاسو دا وڑو کے خادم چی دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادعو لہو دا پار لگا خصوصی دعا غاڑے. نو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی فدعا لی وی زما دا پار خصوصی دعا غستا. سنگ دعا غستا اللہم اکثر مالہ یا اللہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پا مال کے برکت واج وولدہو دا پا اولاد کے برکت واج واطل عمرہو عمر ولا اگد و طویل کا واغفر لہو او یا اللہ مغفرتا ورطا نصیب کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما دا پار دا دعاگانے وغوت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی